إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دا سورت دا قرآن مجید دا دینم دے سورت الزخرف. زخرف ویلے کیگی سرو زروتا او رونق تا او خائص تا. او بدی صورت کم اللہ رب العالمین دا بیان کردے چی کچر دا خطر نوے چی دا خلق بطول دا بدا ایمان پریدی دا مسلمانان دمرا یعنی متاثر بشی. نو اللہ ما بدا کافر لا بدی دنیا کے چکم دے دومرا سرزر او دومرا چکم دے مالونا او دولتونا او رونقونا ورکڑی ہو چی داغی سا مثال بنو. نو دا آغا زخرف او دا آغا سروزر و بیان اللہ رب العالمین بدی صورت کے کڑے دے. نو دا طول صورت نم دے صورت الزخرف. دا ہم مکی صورت دے قبل الحجرت نازل شوے دے. نو مضامین ثلاثہ کے دا دا ما قبل صورت سر مربوط دے. دا غی مضامین ثلاثہ او دا دی مضامین ثلاثہ اغا دوارا یو دی. او بل دادا چی دا آغا صورت پا آخر کے اللہ رب العالمین او فرمائل چی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دا دی خلقو تا غنی غلار خی ونی غلار چدا والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا. اغا دا قرآن لار دا دغا غنی غلار دا او دا غا صراط مستقیم دے. او پاول کے چکم حروف راغلی دی نو چکم مؤولین حضرات باغی کے تاویل کی ناغی ہوئی چی حامیم یا خدا دا اللہ رب العالمین اسماء حسنا دی اغی طرف ترمز دے یعنی حمید مجید. اللہ رب العالمین اغسطا یعنی شوے دے او اغا یعنی بزرگ دے یعنی دیر لوی ذات تے اللہ رب العالمین. او سن حضرات ہوئی چی حاوی العلوم ماحی الغموم یعنی پٹول علوم باندی احاطہ کون کے دے او دا طول غمون و پریشانو دا حقی میٹاون کے دے سوک والکتاب المبین دا قرآن شریف. نو آغاز داغی دا قرآن حکیم دا حقانیت نشوے دے. او بیاق دلائل عقلیہ نقلیہ دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ وی دا طول دا توحید عالم بردارو او دی دقا پیغام طولی دنیا تا پیش کرے دے. حامیم والکتاب المبین او زماد قسمی پاغ کتاب باندی المبین ان للحلال والحرام چاگا واضح کون کے دے حلال و حرام لرا او حق و باطل لرا. انا جعلناه قرآن عربیا فتحقیق سرمنگ گرزولے دے قرآن پاک لرا یو قرآن چپا عربی جب باندے دے خواہی کی جتاسو عقل مند شاید عقل نکار واخلے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ او پتحقیق سردا قرآن شریف چے دے ندا موجود دے پلوح محفوظ کے ام الکتاب اصل دے کتاب بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ تعالی دا علتا درج دے. لدینا لعلی حکیم او پنیز زمون باندے خامخادا دیر اوچت کتاب دے او دا حکمت نڈک دے. افنضرب عنکم الذکر صفحا اس چکلا مشرکین و کفار و قرآن نمانو او داغین و انکار کو او داغین و اعراض کو. اللہ تعالی وی خواہ زبا سکے تاسو با اعراض کوئے نو زبا دا قرآن ننازلو. اللہ وی دا سے ندا کتاسو خفائے کو خوشالے او کتاسو غوارے کا نغوارے تو زبا دا قرآن پاک نازلوم او دا با تکمیل کرسوم. لیکن سابقہ کتابونا اللہ تعالی را لگلی دی او دا کتاب بهم اللہ رب العالمین دی تکمیل فرمائی. نداغی تا یو تخویف دے او زورن دا. افنضرب عنکم الذکر آیا پس واڑو منگستاسونا قرآن پاک لرا الذکر دا نصیحت والا کتاب چکم دا وحی کتاب دے. ندا منگستاسونا واڑو صفحا پا اڑاولو سرا دا صفحا چے دے دا نضربو دا پارا مفعول مطلق دے خو من غیر لفظی ہی. او یاسن حضرات مانا گئی چے افنضرب عنکم الذکر یعنی افنمسکو آیا منگا بند کستا سندا قرآن شریف نئے نازلوں بندی کما صفحا یعنی امساکن پرا بندولو سرا ان کنتم قوم مسرفین دا دی وجنہ چتاسو یو قوم مشرکی مسرفین یعنی مشرکین چونکہ تاسو شرک کوئے او کفر کوئے او قرآن نمانینو آیا دے بند کم نئے نازلوں لا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ او دیر را لے گلی دی منگا داغا پیغمبرانونا دا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام دا باغڑن بنو جماعتنو او پڑن بنو قومنو کے او نو راغلے حقیقہ حیث یو نبی او رسول لیکن وہ باغی پور ٹوقی کون کی نو پس حلاک کرل منگا آغا کسان چا آغا دیر سخت دوین بطشن پا اعتبار چکم دے دا حملے سرا او پا اعتبار دا پکڑ سرا. اللہ تعالی دا دی موجودین و کفارنا اغا سابقہ کفار
پرانیولو کې او په جګړه کې او دارنګ چې کوم دی په قوت کې ډیر زیات طاقت ورو خو الله یې هغه هلاک کړي دي. ومضى مثل الاولین او تیر شوی دی هغه مثال د ډومبنو کافرانو عادیان سمودیان الله وی داغي نمونه د قران په پاڼو کې به وګورئ. ولا ان سالتهم او کچره د سوالو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې مشرکانو کافرانو نه چې چا پیدا کړل د اسمانونو او د اسمکه لرا نو خامخادی بوای چې خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی د اسمانونو او د اسمکه هغه ذات چې غالب دی او عالم دی په هر یو شی باندې. نو بخپل بیا گویا کیږي خو بیا عبادت د غیر الله کوي. نو بخپل اعتراف هم کوي او بیا بخپل داغه نه چکم دی یعنی انحراف هم کوي. الذي جعل لكم الارض مهدا حسي الله رب العالمین چې هغه ګرځولې د اساس لپاره زمکه لري او فرش مهدن چې داغه نه خپل ضرورت پوره کوي او ګرځولې د الله رب العالمین اساس لپاره په دې زمکه کې لار لرا دا روډونه او دا لار الله تعالی وچا پیدا کړی دي سبل لعلکم تهتدون خای کی چتا سو هدایت بیا مومي یعنی الی مقاصدکم چې کوم مقصد ته دی د مردان ته دی د کراچۍ ته دی او د چکم دی عمره ته او دارنګ حج ته دی. نو الله تعالی ټول لارې هغه متخودلی دي هغه مل جوړی کړي دي بري او بحري نام الله قدرتونه دي. والذي نزل من السماء حاصل دا دی الله تعالی چې څنګه تاسو په دې لارو باندې ځئ او سفرونه کوي نو دغه شان دې بتاسو یو پیری د آخرت مسافران هم شي دا غي په سفر باندې روان شي نو دا غي لپاره تیاری وکي او د توحید عقیده مراد کوي. والذي نزل من السماء ماء بقدر او الله رب العالمین خو غزاد ته چاغرا نازل کړي دي طرف د اسمان نه هغه وبو د باران لرا بقدر یعنی بمقدار معلوم په یو اندازې معلومه سره کني که معلومه اندازه نه وي او الله تعالی دومره ورولې وي چې طوفان ته نه جوړ شي وي نو بیا هم څه کول دا خو الله تعالی لګي را نازلې. فانشرنا به بلدة ميتا انشرنا معنا احيينا پس را ژوند کړه دې مونږ په دغه وبو د باران سره هغه وچ کړي لرا وچ علاقه وچ کړي الله تعالی را زرخیږي. كذلك تخرجون یعنی من القبور دقرنګ به تاسو را وخت کړي کېږي د خپل قبرونو دې نباتات ته ګورئ. هو الذي خلق الازواج كلها او الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه پیدا کړی دي دی اصناف كلها ولرا ازواج كلها دا ټول قسمونه او دا ټول صنفونه د موجودات او د کائنات او د نباتات دا ټول الله رب العالمین پیدا کړی دي او بیا پیدا کړی دی الله رب العالمین تاسو لپاره د کشتونه او د چار پایانو نه هغه چې سوريږي تاسو باغی باندې یو کې فل بر او بل کې فل بحر لتستووا على ظهوره او الله وی چې کله باغی سوار شي نو ما مې راوي خپل مالک هغه پیژنې او دا غنوم اخلي دې لپاره چې کله تاسو برابر شي په شاګانو داغي باندې وخه دې ورته او داغي په اشاره باندې سرلی کوي نبی آیات کې تاسو هغه احسان او هغه مهرباني د پروردگار تاسو په تاسو باندې چې کله تاسو برابر شي باغی باندې او داسي وایي چې سبحان الذي سخر لنا هذا پاک دې هغه ذات داغه څوک شریک او داغه څوک یعنی صحیح نشته چاغه تابع کړه دې زمونږ د پاره دې سیز زرا هاذا دا کم ساروي یا دا کم یعنی سورلې چې د بسوره وما كنا له مقرنين او نو مونږ دې لپاره قابو کوونکی دا زما د وس خبره نه وها دا دومره لوی لوی چې کم دینو جسمونه دا قابو کول دا زما د وس نو دا د الله تعالی مهرباني ده. وإنا إلى ربنا لمنقلبون او بتحقیق سره مونږ په طرف د پروردگار خپل باندې خامخا واپس کیدون کیو ان راجعون بعد الموت چمړ شو الله لبزو. وجعلوا له من عباده جزءا او ګرځول دي مشرکانو کافرانو الله تعالی داغي نشک وکي دا الله رب العالمین د پاره په بندگانو داغه کې جزءا معنا ولدن دغه ولد چې دا د والد جزئی دا داغه حصہ نو دی د الله رب العالمین د بار اولاد ګرځول دي نو څوک عزیر علیہ السلام یادي څوک ملائک یادي په تحقیق سره دا انسان چې د خامخا ډیر ناشکر دی واضحه ام اتخذ مما يخلق بنات وصلی الله تعالی شکوه کوي ور تاسو الله ته د اولاد نسبت کوي ولول خدا نسبت خطا دی خو چې بیا خامخا کوي نو بیا په انسانانو کې یادوي
او بیا چې کوم دین هغه څه په ملائکو کې یادوي او باغی کې هغه یادوي چې کوم مؤنث مخلوق دی. الله تعالی ځان له خصاص مؤنث مخلوق نه خوخ ولور باندې خفکیږي او زیم ځان له خوخي او الله رب العالمین له ټول لونه هغه ولا په تقسیم کې ورکړي. او بیا د جاهلیت چې کوم دستورو چې د چا ولور شوانو باغی وړي زیات پریشان او دا سوچ به کو چې یاره په خاورو کې زنده درګور کم او کنا سو سره وکم او د خلقونه په پټ پټ ګرځیدو چا سره به مخ نشو مخامخ کولې خلق به چې خلوري وشو او سواله به سړی زما زوم جوړیږي. دا ټول مشرکانه او د جاهلیت دا داغي چې کم دینو هغه سوچ دی. قران حکیم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعلیم پرې خېره چې بنین او بنات دا دواړه د الله رب العالمین مهرباني ده او کزیه د الله رب العالمین نعمت ده نو دا لور دا د الله رب العالمین رحمت ده. ام اتخذ مما يخلق بنات آیا نیولې د الله رب العالمین دا مخلوقاتنا چې کوم پیدا کړی دي لونو لرا تاسو د زعم مطابق او ورا کړی دی الله رب العالمین او منتخب کړی تاسو لرا الله رب العالمین په ځامن سره لا داسې الله تعالی نه دی ګړي. او په هغه وخت کې چې کله زیره ورکړی شي او کس د دوی ته بما ضرب للرحمن مثلا په هغه سیز باندې چې دی بیانې د الله رب العالمین لپاره په مثال کې نو د الله لپاره په مثال کې خدای لور بیانې الملائکه بنات الله نو الله وی دغه لور چې څوک تا ته پاغي زیره درکې نو ظل وجهه مسودا ظل معنا سوارا او ګرځي مخدد تکتور سمي ایره ته چنشي وي وهو كظيم كظيم معنا ممتلئ غما او دې ډک وي د غمنا سم پیمانه پروتیخه چې خدای دا سوشو. او من ينشأ في الحليه آیا هغه څوک یعنی آیا جعلون من ينشأ في الحليه آیا دوی ګرځي دا الله رب العالمین لپاره هغه جنکای چې داغي نشونو ما ينشأ یعنی يربى چې داغي تربیت کړي شوی دی فی الحلیه پکالو کې وهو فی الخصام غیر مبین او هغه په جګړو کې ندی وضاحت کوونکی. الله تعالی وی زنانه خو صنف نازک دی دا خو یو کمزور مخلوق دی دغه چې د سړو په مقابله کې او د الکانو په مقابله کې جنکې چی وی نو دا په صبر کې په بردبارۍ کې په تحمل کې او په ټول صفاتو کې هغه کې دا کمزوري وي. دا د الله رب العالمین خپل شان دی دا غي خپل صفات دي او د دوی خپل صفات دي. نو الله تعالی وی هغه جنکې چې دا غي ټول نشونو ما په کالو کې شوی دا سمانا ټول اورس په جوړو او پجامو کې پرتایخه دا جوړه مداز شو او دا جوړه مداز شو. نو الله تعالی هغه تاسو زما د بار اولاد ګرځولې او بل دا چې کله خصام راشي نو په جنگ جګړه کې او په حجت بازی کې پاغي کې مدي کې عقل چون کې کمزور دی ناقصات العقل والدين نو بیا پاغي کې دا کمزور دی او کته خدای خو ډیر په جنگ کې ډیر زورور دي. نو مفسرین فرمایي شور ډیر کوي ښه زوګ ډیر کوي خو د دلیل په بنیاد نه ښه اسې زوګ کوي او سړی چې وی نو هغه ته الله رب العالمین هغه یو تحمل او یو پویا او یو سمج ورګړی په نسبت سره زنانه وته. نو دیو جن الله رب العالمین د کور مشری د ملک مشری دای چې کم نن سړو ته حواله کړه. نو الله تعالی وی ښا تاسو دغه چې کم مخلوق چې هغه یو صنف نازک دی هغه تاسو د ما لپاره نسبت کړی دی دا مخکار نه دی کړی. او من ينشأ في الحليه آیا تاسو دوی ګرځولې دي د الله رب العالمین لپاره هغه څوک چې داغي تربیت او نشونما کولای کیږي په زینت او په کالو کې او حال دا چې هغه په جګړو کې غیر مبین باغی کې ندی وضاحت کوونکی اظهار د ما فی الضمیر پورا نشي کولای خاطر دلیل په بنیاد. وجعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا او بل نقصان ادا کړی دی دیوی الملائکه بنات الله نو ګرځول دي مشرکانو ملائکه او فرشتو لرا حس فرشتي چې هغه د الله رب العالمین بندگان دي اناثن سي ګرځول دي هغه نه مؤنثات جوړ کړی دي ښا. نو الله تعالی وی تاسو موجود وای چې کله ملائکه پیدا کېدل نو تاسو یې سر ته ولاړ وای چې دا مؤنثات پیدا شو اشهدو خلقهم دوی حاضر شوی دي هغه تخلیق د دغه فرشتو ته لا ستكتب شهادتهم ويسألون خام خالق لیکيږي دا گواهی د دوی چې کوم خبرې کوي دا نوٹ شوی الله وی خبرې مولي کله شيخه جواب به ورکوي او د دینه سوال کول کېږي د دې په باره کې چې دا خرافات مولي ویل.
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم اوس دیوا د غیر الله عبادت کو او بیا به یې بس ک الله ته منظور وي چې یاره مونږ د غیر الله عبادت نه وکړي نو بیا به مونږ نه وکړي خو بس الله ته به داسې منظور ونه نو د الله رب العالمین هغه اراده چې وا هغه به دلیل د رضامندۍ ګرځاو چې نعوذ بالله الله په دې باندې خوښ دی او الله تعالی په دې باندې راضي دی الله تعالی دام دروغ وي وایل بده مشرکانو کافرانو چې کجره غوښتل وي الله رب العالمین نو مونږ به عبادت نو کړي دغه ملائکو او چې دا مونږ یې کوو نو دا چې الله په خوشاله دی ما لهم بذلك من علم نشتره دوی د پاره په دی وینا باندې علم او دلیل او ندی دوی لیکن دوی اسی اٹکل جنگی ام آتیناهم کتابا من قبله کنا ورکړه دې مونږ دې مشرکانو کافرانو ته یو کتاب مخکې د دې قران شریف نه نو دی پاغي باندې منګولي خخون کې دي فهم به مستمسکون الله یوای کنه قران کې خود شرک تصور نشتا خو قبل یو کتابي آسمانی او خدای را لېګلې او پاغي کې تاسو سره شرک اجازت شوی نو لګي مونږ ته وخایې کنه کم دی کې نو پته ولګي د دلایل سره نشته د دې ټول لغړ دلیل دی بل قالو بلکې وای دا مشرکان او کافران چې په تحقیق سره مونږه منتلی دي هغه پلاران او مشران خپل علی امه یعنی علی طریقه په یو لار باندې په یو طریقه باندې بس یاره دا شرک دې د پلار او د نیکه یو طریقه ده او په تحقیق سره مونږه په هغه نقش قدم داغي باندې هدایت مندون کیو مونږه د پلار او د نیکه په لار باندې روان وکذالک ما ارسلنا من قبلک او دقرنګ نور علیګلم غوړان دستانه اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هیڅ یو خاریه کې هیڅ یو نبی لرا من نذیر چاغه يرون کېو الا قال مترفوها لكن ويل بهغ مالداران خلقو چې کوم خوشعيشه طبقه ناغي بسوي ان وجدنا اباءنا فتحقيق سره مونږه منتلي پلاران او مشران خپل په یو طریقه باندې وان على اثارهم مقتدون او بتحقیق سره مونږ داغي په نقش قدم باندې اقتدا کوونکیو مونږ پلار دیګه بس اقتدا کړی دا مونږ باغی بس روان یو نو قال ولو جئتكم هر یو نبی او رسول چې براغه او د خلق بدا جواب ورکړي چې مونږ پلار او نیکه بس روان یو نو هغه نبی او رسول هغه ورته ویخه کده پلار او د نیکه غلار د گمراهی او زه تاسو د هدایت لار خیمه نو تاسو بیا هم هدایت پرې دی او په دلالت پسې روانېږئ هغه ډېر حماقت دی قال اولو جئتكم قال ان كل نذير لامتهم هو هر یو هغه نبی خپل امت ته چې کوم هغه دراغلی و چې اولو جئتكم اگر چې زه راتلو کم تاسو ته اگر چې ما راتل کړي تاسو ته پاغه ډېر هدایت او پاغه ډیر حق هغه سیز باندې چې تاسو منتله ده پاغه باندې پلاران او مشران خپل قالوا انا بما ارسلتم به کافرون نو ویل بده مشرکان او کافرانو چې په تحقیق سره موږ په هغه شریعت او په هغه کتاب باندې چې تاسو را لېږل شي پاغه سره موږ پاغه باندې کفر کوونکیو دغه معرکه به د حق او د باطل شروع هغه بوته سم شي دی بوته نه بس دا د پلار او د نیکه طریقه ده اخیری نتیجه بس شوا فانتقمنا منهم نو پس انتقام واخذ مونږ دغه کافرانو نو پس تو ګورا چې سرنګ دې انجام د هغه خلق المکذبین ان المکذبین الرسل چې هغه تکذیب کړو د خپل پیغمبرانو نو د پیغمبر علی السلام تکذیب چې څوک د هغه مکذبین په شان بر دوی هم انجام شي واذ قال ابراهیم لابيه وقومه اوس الله رب العالمین یو نقلی دلیل دوی ته په باندې پیش کړي چې ګوره ابراهیم علیه السلام چې دنیا ته راغلی او تاسو نن د هغه نوم اخلئ چې مونږ ابراهیمیان یو او مونږ د هغه په ملت باندې یو نو هغه هم د شرک مخالفت کړی و او د توحید جنډه هغه اوچته کړې وه نو تاسو بیا ولې په بله لار باندې روان او د هغې د هغه شبهې ازاله ده الله وایي که دوی دا وایي چې مونږ پلار او نیکه په هغې پسې روان یو نو الله وایي ته ورته ووایه چې تاسو خدا دعوه کوئ چې ابراهیم علیه السلام زمونږ آبا او اجداد کې دی نو په دغه نیکه پسې روان شئ که نه تاسو پلار او نیکه منئ نو په هغه ګمراهانو نیکونو پسې روانېږئ نو په دې موحد فطري پسې ولې نه روانېږئ ځکه چې عربو او د مکې مکرمې څونه خلقو او بیا د حج او د عمرې او د طواف چې څومره هغې به اعمال کول نو دا به یې ټول د ابراهیم علیه السلام په طرز باندې کول اگر چې غلط سلک به ځان نه یې پکې لارې وردن نه کړې وي خو بیا نوم به یې اخیسته د ابراهیم علیه السلام نو الله تعالی ابراهیم علیه السلام د توحید لار خلقو ته ښودلې ده ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب
الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په طرف باندې. او بل الله تعالی فرمایي چې د پلار او د نیکو خبره چې تاسو کوئ نو ټیک تر پلار او د نیکو طریقه ټیکا، خو په شرط د دې باندې چې هغه په هدایت باندې وي، او که په گمراهۍ باندې وي نو بیا د پلار او د نیکه لار به نه مني. ګوره ابراهیم علیه السلام خپل پلار دی، خو چې کله هغه په گمراهۍ باندې و نو ابراهیم علیه السلام ورته صافټه اعلان وکړو چې انني براء مما تعبدون. الله وی ځان ابراهیمیان جوړ کړي چې څوک په باطله باندې دی او په ضلالت باندې دی، اگر چې خپل پلار ولې نه دی، خو الله وی بغاوت نه وکړي او دا غینه د هدایت په لار باندې روان شي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، او یاد کړئ هغه وخت چې کله فرمایل حضرت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته او خپل قوم ته چې په تحقیق سره زه بیزاره یم د هغې نه چې عبادت کوئ تاسو د هغې دپاره، ستاسو دا بوتان زه نه منم. انني براء، نو نور ځایونو کې د انني بریء، نو دا براء مصدر دی لکه د زید عدل په شان دی. په تحقیق سره زه بیزاره یم د هغه بوتانو نه چې تاسو عبادت کوئ، لیکن د هغه الله رب العالمین فطرني یعنی خلقني چې زه پیدا کړی یم د صرف د حق الله عبادت کوم. پس په تحقیق سره هغه هدایت کی ماته وجعلها کلمة باقیة، او وګرځول الله رب العالمین وجعلها دا کلمه توحید چې ده ابراهیم علیه السلام د توحید جنډه اوچته کړه. الله تعالی وی دقه د توحید کلمه چې ده الله تعالی وګرځوله کلمه باقیه فی عقبه، یو داسې کلمه چې هغه باقی پاتې کیدونکې ده فی عقبه معنا فی ذریته، دا هغه په اولاد کې لعلهم یرجعون یعنی یرجعون عن الشرک. بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکې ما فایده ورکړې وه دغه اهل مکه ته قسمه قسمه نعمتونه دي او پلارانو مشرانو د دوی ته تر دې چې راغی دوی ته حق نه مراد القرآن الکریم، او راغی دوی ته هغه رسول عظیم الشان حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او هر کله چې راغی دوی ته هغه حق نه وویل دوی چې دا خو جادو دی او په تحقیق سره موږ په دې باندې کفر کوونکي یو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، او ویل به دې مشرکانو کافرانو چې ولې نه دی رانازل کړی شوی دا قرآن پاک په یو سړي باندې علی رجل عظیم، دا عظیم صفت د رجل دپاره دی، په یو عظیم الشان سړي باندې من القریتین د دې دوو ښاریونه مکه مکرمه او طائف، د مکې مکرمې په یو لوی نواب باندې او یا د طائف په یو لوی خان باندې به دا قرآن پاک نازل شوی و. نو دی مکه مکرمه کې یادو ولید ابن مغیره، او په طائف کې یادو عروه ابن مسعود ثقفي. نو لوی سردار دی، بلا باغونه دي، بلا چې کوم دی نو هغه دنیوي وسایل دي وسره. نو که خامخه الله تعالی چې کوم دی قرآن پاک را نازلو او پیغمبري ورکوله، نو خو بیا به چې کوم دی نو دغه کس ته ورکړی و. او پیغمبر علیه السلام یادو نعوذ بالله فقیر دی، مسکین دی، نو دی خو د دې مستحق نه دی. الله رب العالمین دوی ته جواب ورکوي چې ګوره دوه قسمه څیزونه دي، یو مادي نعمتونه دي او یو روحاني نعمتونه دي. نو مادي نعمتونه الله وی د هغې تقسیم مې هم تاسو ته نه دی حواله کړی، بلکې د مادي نعمتونو تقسیم هم په خپله الله کړی دی. چاله یې لږ ورکړي دي او چاله یې ډېر ورکړي دي، که مال دی که اولاد دی که باغونه دي، نو دا هم الله ورکړي دي. نو چې کله مادي نعمتونه الله رب العالمین تقسیموي، نو روحاني نعمت چې وحی ده، نبوت دی او رسالت دی، نو الله تعالی وی د هغې واک او اختیار تاسو له درکړم. د هغې واک او اختیار دا هم د الله رب العالمین سره دی. د الله خوښه ده چې چاله الله تعالی پیغمبري ورکوي. نو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك، آیا دوی چې دي دا مشرکان او کافران او دا انسانان چې دي نو دوی تقسیموي هغه رحمت د پروردګار ستا؟ لا، دا تقسیم اختیار دوی سره نه دی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، مونږ تقسیم کړی دی په مین د دوی کې هغه معیشت د دوی لره په دې ژوند د دنیا باندې چې کوم اسباب معاش دي. الله ما دا غي تقسیم کړی دی، چاله مې سونه ورکړي دي او چاله مې سونه ورکړي دي. نو ګوره د قرآن پاک د دې آیت نه معلومه شوله نحن قسمنا بینهم معیشتهم، چې اسباب معاش الله تقسیم کړي دي. نو سوشلیزم نظام چې دی قرآن حکیم وی چې هغه مردابه، ځکه سوشلیزم نظام د هغې بنیاد دا د اشتراکیت چې کوم د روس او د چین نظام دی، اگر چې هغې پې پوره عمل نه کوي، خو فلسفه د هغې دا وه. لینن او کارل مارکس چې کوم نظام جوړ کړی و هغې وی
چې دا سیزونه بټول دا به مشترکات وي، خصوصا زر، زن، زمین، یعنی مال دولت او دارنګ خزي او دارنګ ځمکې، دا به د چا شخصي ملکیت نه، دا به شاملات وي. نو د واده تصورم باغې کې نو، او دارنګ چې کم دی ذاتی یعنی ملکیتونه هغه باغې کې نو. نو دا د سوشلیزم چې کم دی نو دا د هغې فلسفه وه. نو قرآن حکیم وایي دا طریقه غلطه ده، ځکه نحن قسمنا بینهم معیشتهم، الله وایي ما ستاسو معیشت تقسیم کړی دی. نو لہذا د اجتماعیت او یا د اشتراکیت فلسفه دا د قرآن حکیم د فلسفې نه دا د هغې نه انحراف دی. او قبل طرف ته مونږ وګورو نو د زکات نظام، د عشر نظام چې دا الله رب العالمین بار بار قرآن حکیم کې وایي، نو چې یو سړی ذاتی مالک نه دی بلکې چې څومره ګټي نو دا به ټول حکومت له ورکوي. اشتراکیت کې خدا ده، دی مثال به د یو مزدوري دی به کار کوي خو د ده به ذاتي ملکیت نه وي. نو چې ذاتي ملکیت یې نشته نو زکات به څنګه ورکړي، بیا به عشر څنګه ورکړي، او بیا به سرسایه. نو ټول اسلامي نظام او ټول اسلامي قوانین به ته بالا شي. نو دې آیت نه لکه څنګه چې قرآن حکیم کای لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، الله تعالی وی دا زکات میں لازم کړی دی، دا عشر میں لازم کړی دی، او دا مال فی او مال غنیمت میں لازم کړی دی، او دا غي مصارف میں تخودلی دي. نو دا دې د پاره الله تعالی وی چې دا مال صرف د سرمایه‌دار په کور کې نه بلکې دا د مالدار د کور نه د غریب د کور هم چکر ولوي. ها په سرسایه کې به د غریب کور ته هم مال راجم شي، په زکات کې به د فقیر داغه کور ته هم مال راجم شي. نو هغه آیت مبارکه په دې باندې دلیل دی چې سرمایه‌دارانه نظام چې دی نو دا مرداباد. نو اسلام مونږ ته د اعتدال هغه لار ښودلې ده په معاشیاتو کې، نه سوشلیزم او نه سرمایه‌دارانه نظام چې کوم د امریکای او د برطانیې نظام دی، بلکې په اسلام کې چې کوم دی نو په هغې کې خپل د معاش او ترتیب دی. شخصي ملکیت پکې هم شته، خو شخصي ملکیت په حلال لار باندې په حرام لار باندې بنئ، او بل د هغې یو داسې حدبندي ده چې دی به د هغې نه حقوق واجبه ورکوي. داسې نه چې که هر څونه یې جمع کړل او ټول له ده دي، نه جمع کوي به، خو ناول به د الله حق او د فقیر حق به د هغې نه ورکوي. نو الله رب العالمین فرمایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، مونږ تقسیم کړی دی په مین د دوی کې هغه اسبابو د ژوند د دوی لره په هغه ژوند د دنیا باندې. ورفعنا بعضهم فوق بعض، او مونږ پورته کړی دی بعضې د دوی لره د پاسه د نورو بعضو باندې، یو غریب او بل امیر، او یو لږ امیر او بل امیر تر او بل امیر ترین، او دغه رنګې په فقر کې مراتب دي. درجات هغه مختلفو درجو لره، او په دې کې د الله حکمت دی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، په دې لپاره چې ونیسي هغه بعضې د دوی یعنی بعضې د انسانانو هغه نورو بعضو لره سخریا سخریا په خدمت باندې. سخریا معنا خادمه. الله تعالی داسې یو نظم جوړ کړی دی د دنیا د ژوند دپاره، هر سړی پکې محتاج دی. ښه که سار وختي یو غریب سړی مزدور هغه چا وخت راوځي دې دپاره چې ځان له مزدوري وګورم، او دا خپله خېټه او د بچو دا خېټه دا چې کوم دی نو هغه ډکه کړم، ځکه چې الله تعالی ماله سوچ او پویه را کړې ده، نو دا زما ذمهداري دي. نو یو مالدار سړی هغه هم سار چا وخت راوځي، هغه هم محتاج دی. ښه سجلې وي ماله مزدور پکار دی، مزدور وي ماله کار پکار دی، او هغه مالدار وي ماله مزدور پکار دی. ښه دیم محتاج او دیم محتاج. مزدور روان دی کارخانې ته، اول ته کارخانه دار چې دی هغه محتاج دی، لیسټونه لګوي او اخبار له ورکوي هلکه ما ته دونه دونه مزدوران پکار دي. ښه دی محتاج دی. الله تعالی وایي دا خو د دنیا یو نظم دی، څوک دې په دې دا فخر نه کوي چې چا سره مال دی نو بس دا کامیاب دی، او چا سره مال نشته نو دا ګینې ناکام دی. نو دا مشرکین عرب چې کومه خبره کوي چې رسول الله مبارک چې غریب دی او مسکین دی، نو دا نبوت او رسالت دا د حق نو، او دا د ولید ابن مغیره یا د عروه ابن مسعود ثقفي حق، د طائف د سردار یا د مکې د سردار. الله تعالی دا دوی غلط شو. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، او هغه رحمت د پروردگار ستا چې دی، مهربانی د پروردگار ستا چې دا څه معنا نبوت او رسالت چې الله تعالی ورکوي، نو دا ډیره بهترین ده د هغه څه نه چې دوی راجمع کوي هغې لره. دا ټوله دنیا چې راجمع کړي خو د الله تعالی یو حکم هغه هغې ته نه رسېږي.
ولولا يكون الناس امه واحده وصلی الله تعالی په دې کې زما حکمت ته څوک مالدار او څوک غریب خدا مو وایي چې څوک غریب دی نو دا کې مبغوض دی عند الله او چې څوک مالدار دی نو دا کې محبوب دی عند الله دا فلسفه خطا ده الله تعالی د مال زما سره د اهمیت نشته او الله تعالی دا خطر نه وي چې دا ټول خلق په ایمان پری دي دا مسلمانان ځکه چې کمزوري خوري رضایت دي کدا خطر نه وي نو الله ما به کافرانو له دومره مال او دولت او سره او سپین ورکړي وو چې د دوی دا کورونه او دا دروازې او د دوی دا ټول معیشت چې وو دا به د سرو د سپینو خو چونکې دا خطا ده بیا خلک ټول کفر ته ورړي وي دا د محبت دلیل نه دی ښه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لو كانت الدنيا عند الله تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء کدا دنیا د الله رب العالمین په جناب کې د ماشي د وزر برابر هم قدر قیمت وې نو الله به کافر له یو ګټ وبهم نه ور کړي نو دنیا ځان له نظم دی او د آخرت دار مدار چې دی هغه بیا د ایمان په بنیاد او د بیمانی په بنیاد باندې فیصله کیږي د جنت او د جهنم ولولا يكون الناس امه واحده او کچر نه دا خطر او دا خبره چې شی بدا خلق ټول یو ډله امه واحده یعنی متفقه على الكفر ټول بکافران شیوخه مسلمانانو ورته هم اسلام پرې خېو چې وای په کفر کې دومره مزید او چرچی دي او ټول او چې ایمان دی راوړو ناړو هیڅ شی د سره نشته نو الله تعالی کدا خطر نه وي نو لجعلنا لمن يكفر بالرحمن خامخا ګرځولي ومونږ دا غچا د پاره چې هغه کفر کوي پر رحمان باندې الله نه مني داغه د پاره ومونږ ورکړیو د پاره د کورونو داغي سقفم من فضه هغه چتونهم د سپینو زرو د کور دا ټول چتونه به د سپینو زرو ومعارج عليها يظهرون او هغه اندر پایانی چې پاغي باندې ورخیږي معارجه هغه سیړی د کور هغه پوړی چې دی الله وی هغه هم د سپینو زرو ویخه چې باغی دوی چت تخیږي او دغه سکه ولی وجوههم ابوابا او ما بغیر ذولی د دوی د کورونو د پاره دروازې یعنی من فضه دا دروازې به هم د لرګي او یا د اوسپنې نه ویخه د دوی ټول دروازې به هم د سپینو زرو وي وسرورا عليها يتكئون او داسې تختونه سرور جمع د سریر ده الله وی داسې تختونه چې پاغي باندې تکیاګانی لګي هغه هم د سپینو زروغه وزخرفا یعنی وذهبا یوازې الله تعالی وی سپین نه بلکې سرب مې ولهم ور کړی وو اینو دا کورونه دا دروازې دا پوړی دا بل د کافرانو سبد سپینو وی او سبد سرو وی ها داسې ژوندۍ به تیر ولا او الله رب العالمین فرمایي چې بده کې دا خطر وا چې کې دې شي مسلمانان خدا نه خاص راغي باندې په دې امتحان کې چې فیل نشي نو دنیا څخه قدر او قیمت نشته کافر الله تعالی دشمن دی او الله تعالی ته مبغوض دی او بیا الله تعالی ورسونه مالونه دولتونه ورکړي دي وان كل ذلك لما متاع الحیات الدنيا دا ان نافیه دی وان كل ذلك او ندی دا ټول سيزونه لما یعنی الا لما بمعنى د الا لكن دا خو هغه سامان د جند دنیا دی دا د آخرت نه دی ښه او آخرت چې دی پنځ د پروردگار صاحب باندې د بار د متقینو پرهیزګارو دی ومن یعش عن ذکر الرحمن یعش معنا من يعرض او هر غسوک چې هغه اعراض کی دا هغه ذکر د الله رب العالمین نه د الله یاد او د الله دین او د الله قران دا غي نه مخواړي نو قید له شیطانا نو پس اختکو مونږه په باندې یو شیطان نقید یعنی نقدر مونږه اندازکو او مونږه اختکو در لپاره یو شیطان فهو له قرین نو پس دغه شیطان د لپاره ملګری وي ځکه د الله د یاد نه غافل دی نو الله تعالی شیطان په باندې مسلط کو او په تحقیق سره دغه شیطانان چې دي خامخا منی کوي دي خلق لر د غلار د الله رب العالمین او دي دا ګمانونه کوي چې په تحقیق سره مونږه هدایت مونږ کیو حتا اذا جاءنا تر دې چې کله راشي دا بنده ماته آخرت کې پیش شي نو دلته په خپل شیطانای باندې فخر او غرور کوي او الته بیا افسوسونه کوي سبوي قال یا لیت بیني وبینک وای بداغه انسان چې کاش کچری وې پمن دما کې او پمن ستا کې بعد المشرقین اغل رواله هما بین د مشرق او د مغرب کې نن خو بد باندې خپل
شیطان مسلط دی د غوږ نه نیولې دی چې کم خوای بوزي جو دی سره په مخه په خوشحالي باندې روان دی خو الله تعالی وی چې کله د ته د دې انجام معلوم شي چې د شیطان کم ځای ته ورسولم او څومره غرق کړم نو د قیامت په میدان کې به د خپل شیطان ته وی چې کاش که زما او ستا په منځ کې دونه فاصله وي لکه د مشرق او د مغرب چې ما ستا د بشره نه وی لیدلې او تا زه نه وی لیدلې څونه به ښه تا خو ځای ته ورسولم دا به خپل شیطان ته سړی وي ښه یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین نو دا مشرقین دا تسنیه تغلیبی ده مشرقین یو مشرق دی یو مغرب دی خودواړو ته مشرقین وي بعد المشرقین فبئس القرین یعنی فبئس القرین انت ډیر ناکار بدترین ملګری ته تا خو ډیر خراب کړم خو الله تعالی وی دا افسوسونه او دا ارمانونه اسې چغې دی وهینو نتیجه به نشته ولن ينفعكم اليوم او هرگز نفع ندر کوي تاسو ته نن ورځې ان ندم وکم دا کم ستومانتیا او پیمانتیا چې کوي دا نافع نه ده فهغه وخت چې کله تاسو ظلم وکړو په غزانونو خپل باندې ظلمتم یعنی کفرتم فی الدنیا او په تحقیق سره تاسو چې په عذاب کې ټول سره شریک کې افانت تسمع الصم اوس دومره وضاحتونه وشو او بیا یو سړی نه مني الله پیغمبر علی السلام ته وی دا کان دي او دا وړاند دي او چې خدای یو سړی کون کی او یې ړوند کی نو الله تعالی هغه بسوک پلار کی افانت تسمع الصم ته چې پیغمبر علی السلام نو تبواوري کانو تا او یا تبه هدایت کړهندو تا او هر هغه چاته چې هغه په گمراهي واضحه کې دی لا چې الله ورته نه کی نو څوک به ورته کی فاما نذهبن بك نو پس کچره خامخا مونږ بوزو تعالی را پیغمبر علی السلام سمانا ان نمیتو کا نذهبن بك تا بوزو دنیا نه نو معنا چې مونږ تا وفات کو نو مطلب دا چې یا خو با ستا په وفات نه پس په دی باندې عذاب راځي فإنا منهم منتقمون نو پس په تحقیق سره مونږ دوی نه انتقام او بدل اخیستل کیو نو د پیغمبر علی السلام د تشریف ورونه پس په عذاب راځي قران حکیم داسي وي او یا او نرینک الذی وعدناهم او یا خامخا مونږ او خایوتا ته پیغمبر علی السلام هغه عذاب چې داغي وعده کړی مونږ لري کافرانو سره نو پس په تحقیق سره مونږ په دې باندې قدرت مندون کیو نو په بدر کې الله تعالی وته خو دل کنه د آخرت عذاب خپل دی او دغه عذاب خپل دی فاستمسك بالذي اوحي اليك پس ټینګ او مضبوط بادشاہ پیغمبر علیہ السلام په هغه کتاب باندې چې کوم وحی کولای کیږي په طرف ستا باندې د قران په قانون باندې ټینګ ودرېګا انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك الله اذا عرب چې دي او دا قریش دا ډېر ناپوهي دي ښه دی قران پاک سره بغض کوي دشمنی کوي او هغه باندې مختلفه فتوی لګي الله اذا خو تاسو لپاره د شرافت کتاب دی ښه دغه قران چې ټوله دنیا کې خوريږي نو خو د عربو تشهیر کیږي د عربو شامله جګیږي ښه دغه قران په عربی ژبه کې دی نو چې کوم ځای کې قران رسی نو عربو ته عربی ته الله تعالی نورم ترقی ورکړي نو بګار خدا نه چې دی خاور راخستله خپل ته چولې وانه لذکر لك او په تحقیق سره دا قران پاک چې دی دا یو شرافت ته ستاره پر پیغمبر علی السلام لذکر لك لشرف لك او د پاره د قوم قریش وستا وسوف تسالون او زرد چې تاسو نه سوال کولای کیږي ټیم را روان دي او تسوال وکړه هغه چانه چې را لېګلې دي مونږ وړاندې ستانه هغه پیغمبرانو زمونږ لره آیا مونږ ګرځولې د ما سوا د الله رب العالمین نه نور معبودان لره يعبدون چې داغه عبادت کولای کیږي لا الله د ټولو پیغمبرانو تاریخ وګورئ چې چرته الله تعالی یو پیغمبر ته هم داسې حکم را لېګل دي چې د معبودان باطل او عبادت وکړي نه وصلی الله تعالی واقعات ذکر کوي ګوره د موسی علی السلام هغه د الله تعالی د وحدانیت داغه جنډه او چته کړي و خامخا په تحقیق سره را لېګل موږ حضرت موسی علی السلام په معجزو زمون سره په طرف د فرعون او د سردارانو داغه باندې فقال اني رسول رب العالمین فلما جاءهم بآياتنا هر کله چراغ موسی علی السلام هغه ته په معجزو زمون سره نو ناسا په دغه قوم دغه معجزونه یضحكون خنداګانی کولی یسخرون اسه مذاق ور پورې کوخه وما نريهم من آية او نخود منغا دغه قوم موسی علیہ السلام ته یو معجزه لرا لكن هغه بلو یوا من اختها دا غبلی ملګری معجزینا
معجزې خډېرې وې کړه فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع نو الله تعالی وی یو براله نو دی به خمونږ ایمان راوړو خدا عذاب لري کا نو چې عذاب بلره شو الله وی داغې نه بل غټه معجزه به مو ترا واستله بیا به مونږ ایمان راوړو خدا لري کا او چې کله به عذاب لري کو نو الله وی بیا به ایمان را نه وړو نو ما به تراغې نه بل غټه معجزه پیش کړه چې کومه معجزه به دوی تراتلا نو الا هي اکبر من اختها اخت ویل کېږي خور ته نو دا به د خپل خور نه غټه وه ان یو معجزه د بلې معجزې خور شو نه د هغې سره مناسب ده الا هي اکبر من اختها لكن دا به لویه وه د هغه مخکنۍ معجزې نه واخذناهم بالعذاب او راونیسل مونږ دوی لره په عذاب سره دې لپاره چې دوی واپس شي د نافرمانۍ د الله رب العالمین نه وقالوا یا ایها الساحر ادع لنا او ویل بدغه فرعونیانو چې یا ایها الساحر نو لفظي معنا خو دا موسی علیه السلام ته وی ای جادوګره نعوذ بالله دا دغه توهین کو هغه و پیغمبر او دی ورته وی جادوګر هغه پیش کوله معجزه دی ورته وی سحر هغه ته یا ایها الساحر او یاسن مفسرین حضرات فرمایي چې دا ورته تعظیم د پاره وی دغه دی وخت خو دی موسی علیه السلام ته محتاج دي عذاب پر راغله دي طوفان جراد قمل نو چې کله په عذاب راغی نو موسی علیه السلام ته بیا مینتونه کول مینتونه ښه نو چې مینتونه کین بیا ته جادوګر ولي وی ځکه د دوی عقیده دا و چې دا جادوګر ډېر غټ سړی دی او دا جادو چې دی نو دا یو ډېر لوی کمال دی نو یا ایها الساحر معنا یا ایها العالم وماهر عالمه لکه هلک وی و مفتی سے مونږ تر دې مسلې سهل وباسه کنه یا مولانا صاحب دا خبره داسې ده نو دی ورته یا ایها الساحر دا ساحر د دوی باندې دا تعظیم کلمه ده ځکه دوی ته ساحر ډېر لوی سړی ښکارېده دی با موسی علیہ السلام تصوی یا ایوها الساحر تو بل زمون لپاره پروردگار خپل لرا په سبب د هغه باندې چې لوس کړی دی الله رب العالمین تاسو خو الله تعالی دا لوس کړو چې دوی ایمان راوړي نو بیا به عذاب لرکوم نو موږ ایمان راوړو کنه اننا لمهتدون په تحقیق سره موږ خامخا هدایت مندون کیو ان لمؤمنون ایمان راوړو خو الله تعالی فرمایي چې کله به ما لري کې د دوی نه عذاب لره نو اذا هم ينكثون نو ناصاب دی به ما ته هغه خپل وزره نکس ویل کېږي ما ته ولوتا ونادى فرعون في قومه او د موسی علیه السلام مقابله ته بډي وولخه نو فرعون خلق ته وی ګوره ما سره حکومت ته او موسی علیه السلام یادی ملنګ او فقیر سړی دی ایسو مو سره نشته او بیا ما سره دومره چې کم دی نو دا باغونه او دا نهرونه او دا قسمه نعمتونه نو وی زه خیمه او که نعوذ بالله دا سپک سړی ښه دی موسی علیه السلام یادی زما ملګري کېږئ که د ملګرتیا کوئ زه په کرسۍ باندې ناست یم د اقتدار خاوند یم او نعوذ بالله د سره مال دولت نشته نو هغه ته سپک وایي ښه مهین او داسې لاس له به یې شړنګ ورکړه ځکه فرعون به لاس ته بنګړي اچولي وو دا د هغې وخت د ملوکو او د هغې بادشاهانو یو طریقه وه نو لاس ته یې بنګړي اچولي وو د سرو او د سپینو نو داسې یو شرنګ به یې ورله ورکړه نو وی که موسی علیه السلام پیغمبر دی نو بیا د سره بنګړي ولې نشته ښه ځکه چې دوی خیال دا و چې ګینې دا پیغمبري یا دا نبوت دا به هغه چا ته میلاویږي هغه زړه خبره ده چې چا سره مال او دولت ډېري ښه نو که دی د خدای د نبوت دعوه کوي نو پکار دا چې د سره بیا بنګړي وي د سرو زرو د سره چې کوم دی نو هغه مال او دولت وي نو بهرحال دا مقابلې کولې آخر کې الله رب العالمین فرمایي چې فاغرقناهم اجمعین الله تعالی فرمایي د دنیا عالم تاریخ وګورئ د پیغمبرانو مقابله کوونکي هغه چرته کامیاب شوی نه دی همیشه لپاره ناکام دی نو ونادى فرعون في قومه او چغکړه فرعون په خپل قوم کې افتخارا دا یو فخر کو یو غرور کو څه وی ویل فرعون چې ای زما قومه ای ولنه د زما د پاره بادشاہي د مصر او دا نهرونه چې دي تجري من تحتي دا روان دي من تحتي یعنی من تحت قصوري زما لاندې روان دي نو د لاندې خو نور روان خو من تحت قصوري زما د بنگلو لاندې روان دي وی دا نهرونه او دا ولی چې دي نو دا جاری کیږي او روان دي لاندې د بنگلو زمانہ افلا تبصرون ولې لاندې خو نه او زما د پوزیشن ته وګورئ د څومره په اعلی پوزیشن کې یم او بل طرف ته دا کوم چې ځان ته پیغمبر وي نو تاسو دته وګورئ ام انا خیر من هذا الذي ام انا یعنی بل انا
ام په معنا د بل سره دی بلکې زه ډېر بهترین یم او ډېر غوره یم د دقې سړي نه هو مهین چې دی سپک دی نعوذ بالله حقیر موسی علیه السلام یادی ولا یکاد یبین او نږدې نه ده چې دی خبرې وکړي اظهار د ما فی الضمیر هم نشي کولی د موسی علیه السلام په ژبه کې لږ لکنتو مخکې تېره شوې وه چې هغه سروټ کې راخیستې وه نو فرعون هغه ورته هغه طعن او هغه پیغور هم ورکوي چې دی خو مړه پوره خبرې هم نشي کولی ښه نعوذ بالله چاړه دی او وی زه چې کوم دی نو دومره فصیح او بلیغ تقریر درته کوم او تاسو بیا د ملګرتیا کوئ ما سره نه ملګري کېږي فلولا القي عليه اسوره من ذهب ولې نه دي ورکړی شوي دی موسی علیه السلام ته د سرو زرو بنګړي اسوره جمع د سوار ده او جاء معه الملائکه مقترنین او یا ولې نه دي راغلي د سره فرشته مقترنین یعنی معاونین چې هغه سره ملګري وي په کار دا وه فرعون ما سره فوجونه دي ما سره پولیس دي نو چې دی وي زه د خدای نبی یم نو چې سره بیا د فرشتو یو فوج وی که نه د فرشتو یو جلوس خو سره وی کم از کم هغه مو سره نشته نو فاستخف قومه فاطاعوه پس بې وقوفه که فرعون خپل قوم لره فاستخف قومه دا قوم بې وقوفه که او عاجزه که نو پس هغې تابعداري وکړه د فرعون دپاره او په تحقیق سره و د یو قوم نافرمانه پس هر کله چې دوی غوسه که مونږ لره الله وي فرعون ماله ډېره غوسه راوسته د ده دې بېفایدو بکواس فلما آسفونه چې کله غوسه که دې فرعونیانو مونږ لره نو انتقمنا منهم انتقام واخیسته ما د دوی نه او هغه انتقام دا و چې غرق کړل مونږ دوی لره په سمندر کې اجمعین ټول په جمع باندې فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وګرځول مونږ دغه فرعونیان سلفا یعنی سابقین الله وی دا مخکې تیر شو دا موجوده کفار سره روان دي او الله تعالی وی تاسو هغه مخکې فرعونیان تیر شوي دي او یو مثال دپاره د رستنو خلقو یو عبرت شي ولما ضرب ابن مریم اوس چونکې هغه د توحید مسله شروع ده او په هغې باندې د مشرکین مکه سره اختلاف دی هغې دا نه مني نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دوی به کوم معبودان باطله ځان له ګرځول نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې معبودان باطله دا ټول د جهنم خشاک دي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم نو په هغې باندې چې کوم دی مشرکین مکه هغې په هغې باندې شپیلي ووهل او تاړي بجاو کړل ښه بیا مړه به بیا خو ټیک ده وی وایي چې څوک معبود باطل دی او د چا عبادت شوی دی هغه به جهنم ته ځي نو الیس عبد عیسی بیا خو د عیسی علیه السلام عبادت هم خلقو کړی دی نو هغه هم بیا خشاکي د جهنم او وی چې هغه جهنم ته ځي نو زموږ دا بوتان دی بیا په سر کې لاړ شي نو الله رب العالمین د هغې جواب ورکوي الله رب العالمین فرمایي چې ګوره حضرت عیسی علیه السلام عبادت که چا کړی دی په غلطه یې کړی دی ځکه چې هغه معبود نه و هغه د الله رب العالمین عبد ان هو الا عبد معبود نه دی هغه د الله رب العالمین یو عبد دی انعمنا علیه الله ما په انعام کړی د نبوت او د رسالت تاج مې ورله په سر کړی و نو الله رب العالمین فرمایي چې دا صرف ما ضربوه لك الا جدلا دا صرف اسی مباحثه کوي او محض اسی میدان ګرموي د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته ځکه پیغمبر علیه السلام چې اعلان کړی دی چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم نو دې کې خو لفظ د ما راغلی دی او ما راځي لپاره د غیر ذوي العقول نو هغه معبودان چې کوم غیر ذوي العقول دي نو دا حسب جهنم عیسی علیه السلام خو باغې کې داخل هم نشو ځکه هغه ما نه دی خو من دی من نو عبد الله ابن زبعره یو کافرو نو هغه دا خبره پیغمبر علیه السلام ته کړې وه چې بیا خو عیسی علیه السلام نعوذ بالله هغه هم جهنمي شو نو پیغمبر علیه السلام ورته ووایي چې ما اجهلک بلسان قومک وی ته د خپل قوم په دې ژبه باندې هم نه پوهېږې د جاهل بچیه ما اجهلک وی ته دومره جاهل شې د خپل قوم په ژبه باندې په نحو په صرف هم نه پوهېږې چې لفظ خو د من نه دی راغلی لفظ خو د ما راغلی دی او په ما کې خو عیسی علیه السلام نه دی شامل الله تعالی وی دا صرف جګړه کوي صرف اسی حجت بازی ده او بحث مباحثه ده صرف میدان ګرموي ولما ضرب ابن مریم مثلا او په هغه وخت چې کله بیان کړی شي حضرت عیسی ابن مریم په طریقې د مثال سره هغه د الله د قدرتونو یو مثال بیان شي چې الله تعالی بے پلاره پیدا کړی وو نو اذا قومک منه یصدون نو ناسب دا قوم ستا چې دی پیغمبر علیه السلام
دا مشرکین نو د عیسی علیہ السلام په باره کې یسدون معنا یاد یضحکون خنداګانې کوي د عیسی علیہ السلام په کې دوزخ ته لاړ نعوذ بالله او یا یسدون معنا یزجون چغي وي یو لوی هنګامه جوړه کیږي یسدون زکی دوی وقالوا آلهتنا خیر ام هو او وایدا مشرکان چې آیا معبودان باطل زمون چې دي دا بوتان نو دا غوردي او کنه عیسی علیہ السلام نو چې کله عیسی علیہ السلام جهنم ته ځي نو زمون دا بوتان دې په سر کې لاړ شي نو الله تعالی جواب ورکړي ما ضربوه لك الا جدلا نه بیانې دوی دا مثال ستاره پاره الا جدلا لیکن صرف د جګړې د پاره اسی او بحث شو بحث وکړي ښه اسی خبره وکړي بل هم قوم خصمون بلکې دي دا قوم ستا یو قوم جګړ مار ان هو الا عبد انعمنا عليه ندی حضرت عیسی علیہ السلام ان نافیه ده ما هو ندی حضرت عیسی علیہ السلام لیکن یو بنده ده چې انعام کړی دی مونږه پاغ باندې او ګرځول دی مونږه غلر یو مثال د پاره د بنی اسرائیلو چې وګوره د الله د قدرتونو نه خدای چې به پلار الله تعالی پیدا کړو ولو نشاء لجعلنا منكم او کچری وګواړو مونږه نو خامخا او بګردو استاسنا منکم یعنی بدلکم دی به چې فرشتہ ولنه راضي نو الله تعالی فرمایي چې بزمکه کې انسانان آباد دي که الله تعالی وګواړي نو الله تعالی فرشتې پیدا کولې شي په دې کې د الله حکمت دی چې الله تعالی انسانان خلفاء الارض ګرځولې دي نو وبګردو مونږ استاسنا یعنی استاسو په بدل باندې ملائکه او فرشتو لپاره پزمکه کې یخلفون چاغي بستاسو خلیفګان او نائبان جوړ شي وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها او بتحقیق سره د حضرت عیسی علیہ السلام چې ده د خامخا یو دلیل دی د پاره د قیامت دغه قیامت د نږدې به حضرت عیسی علیہ السلام راکوزیږي پیغمبر علیہ السلام وی هغه پورې قیامت ناراضي چې یو څو علامات قائم شوي نه یو باقي کې د نزول عیسی والله وانه لعلم للساعه د قیامت د پاره یو دلیل دی او یو قرات په راغله دی وانه لعلم للساعه علم وی علامه الله وی عیسی علیہ السلام د قیامت یو علامه ده چې کله دی راغی نو پوه شئ بس قیامت برپا ہونے والا ہے وانه لعلم للساعه فتحقیق سره حضرت عیسی علیہ السلام چې دی نو دی یو دلیل دی د پاره د قیامت نو پس شک مکوئ تاسو په دغه قیامت کې او تابعداري وکئ تاسو زما د پاره او دا غلار نه برابر ده او ندی منع کوي تاسو له شیطان د توحید الهینا فتحقیق سره د تاسو لپاره دشمن واضح ده ولما جاء عیسی بالبينات او هر کله چراغ حضرت عیسی علیہ السلام باغ معجزات واضح او سرن او فرمایل حضرت عیسی علیہ السلام جب تاقی سرمارات نکړي تاسو ته بالحکمت ان بالنبوت بل پیغمبري مت پیش کړی دا او دې لپاره چې واضح حکم او بیان کم تاسو ته بعض هغه احکام چې تاسو اختلاف کو پاغي کې يهوديانو پاغي کې اختلاف کو چاوي حلال دي چاوي حرام دي نو زه به تاسو سره بیان وکم پس تاسو وېریږئ دیو الله نه او تاسو تابعداري وکړئ زما د پاره او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دغه پروردگار زما دی او پروردگار تاسو نه فعبدوه وګوره عیسی علیہ السلام اغم د الله د وحدانیت درس خلق ته ور کړی دی او دا غلار نه برابر ده فاختلف الاحزاب من بينهم نو پس اختلاف کا غډلو او جماعتونو فاپس بل کې نو چاوي عیسی علیہ السلام هو الله او چاوي ثالث ثلاثه او چاوي ابن الله دا مختلف عقیده د ځان نه جوړ کړي هغه خو ته ان الله هو ربي وربكم نو پس ویل کنده یا تباہی او بربادی د بار د هغه خلق چاغي ظلم او کفر کړي دي دا عذاب دا غورد نه چاغ ډیر دردناک ده هل ينظرون الا الساعه انتظار نکیدوی لیکن د قیامت چرا بشدوی ته اچانک او حال دا چې دی وپوی نه لري باغی باندې لا شعورون داغه وخت ته معلوم نه دي الاخلاء يومئذ بعضهم ندی دا بوتان بمونږ خلاصي دا زمونږ دوستان دي شفاعون عند الله الله وی چې څونه دوستان دي نو په دغه ورځ به دشمنان ښه الا المتقين البته پرهیزګار خلق چې د ایمان او د تقوا په بنیاد د دنیا کې د یو بل سره محبتونه دي نو دا رشته بنشليږي او دا رشته بقایمي الاخلاء اخلا جمع د خلیل الله دا دوستان چې څومره دي په د قورت د قیامت باندې بعضی د دوی په نور او بعض لپاره دشمنان شي لیکن هغه متقیان او پرهیزګار خلق هغه به دشمنان نه
بلکې هغې ته به دا ویلی کېږي چې یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ای زما بندگانو نشته دی یره په تاسو باندې نن ورځې او نه به تاسو غمجن یې. او دا هغه کسان دي الذین هم الذین، دا هغه کسان دي چې دوی ایمان راوړی دی په آیتونو زمونږ باندې او دوی په هغې باندې وکانو مسلمین، په هغې باندې ایمان راوړونکي دي، یعنې مسلمانان دي، هغې ته گردن نهاد دي. ادخلوا الجنه یعنی یقال لهم، هغې ته به په آخرت کې دا وویلی شي چې داخل شئ تاسو جنت ته، تاسو او بیبیان ستاسو، تحبرون یعنی تسرون، په دې حال کې چې تاسو به خوشحاله یې، ښه په خوشحالۍ باندې داخل شئ. یطاف علیهم بصحاف، اوس د اهل جنت هغه انجام او د هغې غنیمتونه دا دي، چورلولی کېږي او په دوی باندې پلیټونه من ذهب د سرو زرو و اکواب او ګیلاسونه. صحاف جمع د صحفتون ده، ویلی کېږي هغه رکیبۍ ته او پلیټ ته چې خلک په هغې کې خوراک کوي. الله تعالی وي د سرو زرو پلیټونه به وله الله تعالی ورکړي. او اکواب جمع د کوب ده، دا هغه د څکلو لوښی دی لا عروة لها، چې د هغې کړۍ نه وي، دسته یې نه وي ښه. نو خو ګیلاس چې دا کوم ګیلاس چې بعضې ګیلاسونه خو داسې چې د هغې دپاره دسته وي، او بعضې ګیلاسونه عام هغه دي چې د هغې دسته نه وي، هغې ته اکواب وي. وفيها ما تشتهيه الانفس، او په دغه جنتونو کې هغه نعمتونه دي چې خوښوي به هغې لره او خواهش به کړي د هغې نفسونه د دغې جنتیانو. وتلظ الاعین، او خوند به اخلي په هغې باندې سترګې د جنتیانو، داسې ښکلي مناظر او داسې ښکلي چې کوم دی منظرونه به وي، الله تعالی وي سترګې به لذت اخلي. او تاسو په هغې کې همیشه لپاره یې. وتلک الجنة التي، او دغه جنت چې کومه دی یعنې ویقال لهم، ځکه که یو سړی ډېر په ښکلي ځای کې خو چې دا لټکتی ہوي تلوار د هغه په سري چې که نن نه وي نو سبا ته روان یم، نو دی بیا نه خوشحالېږي ښه. نو هلته به ورته الله تعالی وایي چې ځای به تې نه بس ډېره یې پکې همیشه لپاره. او دغه جنت چې دی هغه جنت دی چې درکړی شوی تاسو ته په سبب د هغه عمل ستاسو باندې، ستاسو لپاره په هغې کې میوې ډېرې زیاتې دي او د هغې نه به خوراکونه کوئ تاسو. ان المجرمین فی عذاب جهنم، هغه مصدقینو انجام دی، دا اوس د مکذبینو انجام دی. په تحقیق سره مجرمان او کافران چې دي دی به په عذاب د جهنم کې همیشه همیشه وي. لا یفتر عنهم ان لا یخفف عنهم، نه بس پکولی کېږي دا عذاب د دوی نه، او دوی به په دغه عذاب کې نا امیده وي، مبلسون، د الله د رحمت نه به نا امیده وي. وما ظلمناهم، الله وی ظلم نو کړی مونږ په دوی باندې، لیکن دی په هغه نفسونو خپلو باندې ظلم کوونکي دي. ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک، اوس چې هر کله اهل جهنم په جهنم کې او د عذابونو سره مخي او ډېر زیات په تکلیف شي، نو آخر کې ودوی داسې وکړي چې هلکه راځئ دا چل کوو چې دا د جیل سپرډنټ له ورځوښه، نو مالک دا د جهنم سپرډنټ دی، د هغې هغه نګرانه فرشته ده. نو هغې له به ورشي چې یاره الله تعالی ته زمونږ یو درخواست پیش کا، مونږ ډېر زیات معذب یو او ډېر په تکلیف یو، نو بس مونږ دې مړه کي، مرګ هم خوښ دی خو دا ژوند هم خوښ نه دی، بس ختم خو یو. نو هغه به وله جواب ورکوي ونادوا یا مالکو، الله وی د دې نه ورځان نن بچ کوي، نن آواز به وکړي دوی دا جهنمیان چې اے مالک فرشتې یا مالکو، خامخا فیصله دې وکړي په مونږ باندې پروردګار ستا، فیصله د چا د مرګ. نو قال انکم مفسرین فرمایي 1000 سال خو به ورته هغه جواب نه ورکوي، او چې کله 1000 کاله یې تېر شي نو هغه به وله جواب ورکوي. څه به ورته وایي؟ هغه وایي کښېنئ پکې، انکم ماکثون، په تحقیق سره تاسو ایثارېدونکي په دې مقام کې، ان دائمون فی العذاب، وتل پکې نشته، خامخا په تحقیق سره راتله کړی مونږ تاسو ته په حق سره، حق کتاب چې قرآن پاک دی، لیکن اکثر ستاسو نه د حق دپاره بد ګڼونکي وو، تاسو قرآن سره نه لګېده. ام ابرمو امرا، الله تعالی وی آیا محکم کړی دی دغه کافرانو یو کار لره او یو تدبیر لره، د رسول الله مبارک خلاف تدبیر سازش مضبوط کړی دی. فإنا مبرمون، پس په تحقیق سره مونږ هم مضبوطون کیو او محکم کون کیو هغه خپل تدبیر لره. تاسو د رسول الله مبارک خلاف سازش کوئ، الله وی زه هغه د حفاظت لپاره تدبیر کوم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، او کنه ګمان کوي دا کافرانو او مشرکان چې په تحقیق سره مونږ ناورو هغه پټو خبرو د دوی لره او هغه جرګو د دوی لره. الله وی تاسو خیال لري زموږ د جرګو نه الله خبر نه دی، دا دارالندوه کې چې راغون شوي وو
او یا نن په وایټ هاوس کې راغونډیږو د اسلام خلاف سازشونه جوړو. الله تعالی وی تاسو خیال لږی ما ته پته نشته بالا ولې نه دا الله رب العالمین با خبر دی او زماره لګل شي فرشتي چې دي هغه پنځ د دوی باندې لیکي هغه لرا نوټینګ شروع دی. ها ساس دا ټول اعمال چې دي الله تعالی وی دا ریکارډ دا یعنی لیکل کیږي. قل ان کان للرحمن ولد اوس دوی بار بار وی چې دا الله د پاره اولاد شته. الله تعالی وی ته فرمایي چې دا خبره غلطه ده. الله تعالی چې دی ولد او شریک داغه نه منزه او مبرر دی. خو کبل فرض والمحال د الله تعالی اولاد وی نو د ټولو اول به زپاغه ولد باندې عاشق مخه د الله اولاد نشته. خو کبل فرض وی نو والد او مولود داغه په منځ کې تجانس پکاروي جنس به وي. نو چې پلاری هغه چې کوم دی والد هغه معبود دی نو خو بیا به هغه ولد هم معبودی کنه. نو بیا به اول نمبر د ټولو نه مخ کې د هغه عبادت تمه ملا تړلې وه. ولكن التالي باطل فالمقدم مثله. کله الله اولاد وین او اول به د هغه عبادت ما کو لکن زه هغه عبادت نکوم ځکه چې د الله لپاره اولاد نشته. ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعه. نو الله رب العالمین فرمایي چې قل ان کان للرحمن ولد مشروط کلام دی که بالفرض وې دا الله رب العالمین د پر اولاد او بچي نو فانا اول العابدين زبد ټولنا اول عبادت کوون کې هم د هغه ولد د پاره ځکه هغه بیا معبود کنه. سبحان رب السماوات والارض خدا خبره غلطه نه پاک دی الله رب العالمین د اولاد او د شریک نه چې هغه پروردگار د اسمانونو او د ځمکې دی او هغه پروردگار د عرش دی. د هغه سنه چې دوی بیانې الله رب العالمین لرا عما يصفون من الولد والشريك. فذرهم يخوضوا ويلعبوا پس پرې دوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو لرا يخوضوا في باطلهم چې دوی ورننوزي باغ باطل خپل کې او دوی لوبې کوي ويلعبوا بالقرآن الله پرې دا بس په قرآن پورې لوبې ټوکې کوي یو وخت روان دی انجام به معلوم شي تر دې چې دوی به ملاقات شي دا هغه ورځ د دوی سره چې کوم دوی سره وعده کولې کېږي. او الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه په اسمانونو کې هم متصرف دی وفي الارض اله او په ځمکه کې هم متصرف دی. ښکته بره ټول نظام خو هغه روان کړی دی بل څوک دا هغه سره شریک مه ګرځوئ. وهو الحکیم العلیم وتبارک الذي له ملک السماوات والارض او با برکت دی او برکت د هنده دی هغه خدای چې داغه د بار حکومت د اسمانونو او د ځمکې دی او هغه چې په مین درې دواړو کې دي او بنز د الله رب العالمین باندې علم د قیامت دی چې قیامت به کله راځي او خاص په طرف داغه باندې به ترجعون یعنی بعد الموت. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه او ندی مالکان هغه معبودان چې دا خلق کافران هغه لرب لی ما سوا د الله رب العالمین نه نو دغه معبودان باطلا ندی مالکان الشفاعه الذين يدعون اغه فاعل دی او الشفاعه د مفعول به دی. نو دغه معبودان باطلا ندی مالک د سفارش کولو چې دوی د الله په جناب کې د چا سو کی سفارش کی نشي کولای الا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن هر غسوک چې هغه گواهی ورکړي په حق سره هغه حق گواهی سره یعنی قال لا اله الا الله محمد رسول الله دا حق گواهی ده مسلمان دی مؤمن دی او حال دا چې دوی عالمان وی پاغي باندې په دې باندې خو یقین وی چې دا څه په جبه باندې وایو کلمه نو دا حقیقت دی. ښه منافقانو په شان سره په جبه نه. ولا ان سالتهم او کجره د سوالو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دونه چې چا پیدا کړی دي دغه اسمانونو او د ازمکو لره او دی عابدین او معبودین ټول لره دا ټول چا مخلوق دی. خامخا دی بوای چې الله رب العالمین نفعنا يوفقون سرنګ دوی اوړي د حقنا. وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله دا وقيله بجر سره یا خدا عطف دی فالساعه باندې هغه مخکې چې تیر شو عنده علم الساعه دا الله رب العالمین سره علم د قیامت دی او عنده علم قیله او پنځ الله رب العالمین باندې علم د وینا د پیغمبر علیه السلام دی. د پیغمبر علیه السلام دا قیل دا غدا وینا او گفت الله وی د بده باندې هم خبره پیغمبر علیه السلام بسوي وقیله چې اے زما پروردگار په تحقیق سره زما دا قوم چې دی دا داسې یو قوم دی لا یؤمنون
دا به ډېر افسوس نه وي ښه چې دومره تبلیغ او دومره د الله دین مې ورته بیان کو کاش دوی ګوره ایمان نه راوړي الله تعالی ورته فصفح عنهم وقل سلام نو یاد عقیله دا باغ الساعته باندې عطف شو او یاسن مفسرین وی دا وقیله وی دا وو قسمیه ده نبی معنا دا دا وقیله او زما د قسمی باغ وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه چې بدا گفت کو الله دې زما داغه باغ گفت باندې قسمی سبې وی یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون د ډېر درد نه پیدا وي چې اے زما پروردگار په تحقیق سره دا خلق داسې یو قوم دی چې دوی ایمان نه راوړي نو الله تعالی ورته فصفح عنهم مخ واړوه د دوی نه لکه صورت مکی دی لا د جهاد حکم نشته الله یې بس ټیم را روان دی مخ واړوه د دوی نه او ته ورته ووایه چې سلام بس ورته وایه السلام علیکم دا سلام نه متارکت دی بس پرېږده فسوف يعلمون پس زرد چې دوی دا پته ولګي خبر بشي